واذا سألك او هر کلا سألک جستان سوال وکي عبادي زما بندگان عني زما ببارکی فإني قریب نو بشک زنزدی یما. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا سخلق رالل ورته د الله پیغمبر موږ د خپل رب نه دعا غواړو نو آیا زمونږ د رب دا نږدې دی او کولري دی؟ او زمونږ د رب لري وي نو چې موږ په تیزه باندې دعا غواړو، او که زمونږ د رب نږدې نو چې موږ خپل رب په چپه باندې رابلو کولي چې چغې ورته وو، او که نږدې چې په دمه دمه د خپل رب نه دعاګانې غواړو. نو الله پاک جل جلاله دا آیات نازل کو. او دویمه خبره ده چې مخې ته چې کوم آیاتونو کې د روژې احکامات تیر شو، وروستو په دې نورو آیاتونو کې د اعتکاف احکامات را روان دي. نو په منځ کې الله پاک جل جلاله په خپل فضل سره دا خبره راوستله چې زما د بندگانو کو تاسو دعا زمانه غواړئ نو زه ستاسو دعا اورم او ستاسو دعا به قبلوم خو تاسو به زما احکامات منئ، زما د احکاماتو پابندي به کوئ. نو دلته کې الله پاک فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ او هر کله چې لتانه سوال وکي عبادي زما بندگان، نبی علیہ السلام د الله فرمایي عني زما ببارک فإني قریب پس نو بشک زه نږدې یما اجیب دعوت الداعي اجیب ز قبلوم دعوت الداعي دعا د دعا کوونکی اذا دعاني هر کله چې دعا غواړي زمانہ فليستجيبوا پس نو پکار د چې حکم اومني دوی لی زما وليؤمنوا او پما ایمان او وليؤمنوا او دوی ایمان راوړي بي پما باندې لعلهم د پاره دي چې دوی يرشدون هدایت عمومي. نو دې آیات کې الله پاک جل جلاله د دې خلکو جواب وکړي چې نږدې یم، بلکې الله پاک جل جلاله د مړی د رګونو نه نږدې دي زیات. نو کو تاسو په تیزه دعا کوئ کو په دمه دعا کوئ، البته په دمه باندې دعا کول دا چې کوم دی بهتر دي، او خاص کر په روژه کې دعا الله پاک جل جلاله چې کوم دی قبلي للصائم عند فطره دعوه مستجابه. دو په روژه کې د افطار په وخت کې چې کوم سړی روژه ماتي په کوم ټیم کې په دغه ټیم کې دعا خامخ الله پاک جل جلاله قبلي، په دغه ټیم کې دعا قبليږي. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما په ټول خلق چې کوم دی د خپل کور راغون کړل او ټول په جمع باندې دعا کوله. نو دعا غواړي اسیم غواړي او په روژه کې خصوصا دعا وخت ډیر ضروری دي.